کوم مرګري ملاقات برابرۍ او پیدا ناراضي انا بیدار شم تیک بخیر انا خان السلام علیکم
عباس خان عباس خان بادر لالا شہزاد نواب خان عبداللہ سید ولی شہباز خان دیگر مونه نیشته بس تخا باسط امیرو سرفراز الآواز ورقة بسم الله جان خست رحمان حضرت الله محمد صحراب عمر حیات ذاکر اللہ باسط مسعود امجد علی اقبال نعمت اللہ خیال سید سرتاج عبدالحمید ولی اکبر ریاض گل گل نواز خان مدرمی شاہد علی بسم اللہ جان خست رحمان حضرت اللہ محمد صحراب عمر حیات ذاکر اللہ باسط مسعود امجد علی اقبال نعمت اللہ خیال سید آواز خان زکودین شازیب پٹھان لالا عباس خان بادر لالا شہزاد نواب
الرحمن عبدالله سید ولی بادر شاباز خان باسطو امیرو سرفراز توبه ټول په جمع ستړي مشه زما دا درانه ملمانه چې کوم راغلي دي د زړه د کومې نه دې ته ستړي مشي وي الله پاک دې ډېر خوشحاله کړي چې زما د دې غریبۍ کټونو ته دی رالل دا کټونه نه دي ما داسې محسوسه کړه چې دې موږ سره په ځمکه کېناستل چې دې موږ سره په دې ځمکه کېناستل او انشاءالله مطالبې نشته او نه مطالبې کوو زما د خپلو مشرانو کشرانو سره دا مسلات دی سپلی به مې په خپو ني ټوپۍ به مې په سر ني جامې به مې په تن کې ني او منډه به وامه او انشاءالله چې کشران به زما مشرانی او زه به د مشرانو ځان په کشر حسابوم او کشران به مشران حسابوم او انشاءالله چې دا بوټي به مونږ قایمو زما خپلو وروڼو ته خواستې چې زمونږ مشر کم بوټي راوړي دي هغه بوټي په خپلو کورونو کې نال کې هغه بوټي خو بوټي وپېژنئ ګورې هسې نه چې د سیو په ځای دله خلک کیکر درکړي او هغه وکړئ د کیکر مطلب چې نه میوه کوي او نه سوري ته کېناستې شي او نو سوري ته پیدې دی موږ به خپلو لاسونو نه یو زنځیر جوړو او کړی به یو ځای کېږو او د خان تر حجرې به رسو او خان سره به کېنو خان موږ ته معلوم دی او خان ته موږ معلوم یو هغه پټه خبره نه ده چې خان څه کړي دي د مشر خان کارونه موږ ته معلوم دي موږ به دا زنځیر جوړو د خان په حجره کې به کینو اول به انشاءالله چیس کو او بیا به مطالبې کوو اوس دا راتګ ما ته د هر څه نه عزیز دی چې دی راغی او دلته ما سره په دې ځمکه کېناستو او زه د ده یوه غټه شکریه ادا کومه چې دا زه د څه سره هم نشم برابرولی ما سره دونه وخت نشته الله پاک ستاسو ډېر عزت وکړي د ناستو مېلمنو هم شکریه ادا کومه او زما په زړه ډېرې خبرې دي زما په دې زړه ډېر غټ بوج دی چې ما سره مخکې څه شوي دي او خو هغه زه نه ویم چې ما دا د شمولیت اعلان کړی دی زه دې ځای ته راغلی ما
نو زه تا ټولو زما د کلي خلکو ته پته ده زما د بیمارۍ ما کې د خبرو توان نشته خو بیا هم زه چې مونځ کومه چې یا الله ما له وس او طاقت راکړي چې زه د غریبو په کار شم او انشاءالله کېږي به زما دا لږې خبرې په ځان بدې ونه لګوئ کو چا ما څه زیاتې خبره کړي هغې زه معذرت غواړم او دې ته خواست کوم چې څوک راشي او دې راوالی داسې په تنګي کې ګریټ وګورئ بیا په تنګي کې نه پرې میرو کې دا ګیس وګورئ او دا بایپاس وګورئ دا د سکندر خاندي برکتونه دي دا بې شمېره پلونه وګوره په دې نیر باندې دا واړه واړه پلونه چې کوم جوړ شو زموږ د سهولت لپاره دا ټول زموږ د قومي وطن پارټۍ کارنامې دي که هغه هر چا کړي دي خو کول او منظوري دا د دوی وه نور واړه واړه کارکنان هم دغسې کار کوي خو پارټي به هم دا وي انشاءالله وخت را روان دی که په هره پارټۍ کې یې زما دا سوال ومنئ چې انشاءالله دغه قومي وطن پارټي راټینګه کې او دې پارټۍ ته ستاسو په راتلو نه چې کوم شمولیت تاسو کوئ د دې تاسو ته په اډوانس کې مبارکي در کومه او یو ښه فیصله مو وکړه انشاءالله یو ښه فیصله مو وکړه د دې نه بل ښه سوچ نشته او زه دا وایم چې دې پارټۍ کې به مونږ او تاسو ټول خوشحاله یو او انشاءالله تاسو به د دې مزه والی د دې خوند به والی خبرې ډېرې نه کومه تاسو ته بیا په دې راز زموږ د دې مېلمنو ته تاسو ته په راتلو باندې هرکلی وایم په خیر رالی ستړي مه شي او چې کومه زموږ عزت هم وکړو خدای دې ستاسو عزت وکړي والسلام صوبائی وایس چئیرمین همایون خټک صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو سره خپلې خبرې شیر کړي همایون خټک صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ ډېر عزتمند مشر د قومي وطن پارټۍ صوبائی صدر د نوي کل سرلښکر جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ زموږ سره په سټیج ناست حیات علي خان حاجي سلیم شاه مفتی افتخار صاحب جاوید حسین خان قادر خان صاحب نور زمونږ ډېر عزتمن مشران ما ته مخامخ په پنډال کې ناست ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم عزتمندو یو ناره لګېدلې وه څه موده مخکې د تبدیلۍ په هغه ناره باندې زما عزتمندو مونږ خلک ټول دوکه شو مونږ به وایو چې دا سړی خو به د پیو د دغه شاتو ولي او دغه به خو زما عزتمندو تاسو ټول وکته چې هغه فراډ و یو دوکه وه زما عزتمندو څه چې وشو تاسو ډېر هوښیار خلک یې تاسو ته پته ده خو دا چا چې راوستي دي که نه هغوی هم پرې ستومانه دي ځکه چې دا ملک یې تباه کړه غرق یې کړه زما عزتمندو دا د هر چا کار نه دی دا مشري په دې زمونږ ملي رهبر جناب افتاد احمد خان شیرپاؤ صاحب جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب خبرې دا د هر چا کار نه دی کم خلک چې راغلي دي تاسو یې پېژنئ که زمونږ ایم پی ای دی او که نه ایم این ای دی خدای شته دی
که نه ورسره څه اختیار شته او نه څه کار کولی شي او نه پوهېږي. زما عزتمندو تاسو ته پته وي په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی او کومه تباهي یې کړې ده د هغې نه پس زموږ مشر خان خالي اپنے و نه ورسره منسټري او نه بل څه او 1.5 ارب روپۍ هغه منظور کړې وې او دا پوښتې دا موږ چې دا دلته د سیلاب نه بچ شو دا علاقه دا وطن بچ شو دا 400 بچ شو دا نوخار بچ شو دا زمونږ د مشر کمال دی دا آفتاب خان کمال دی. دوی ځکه چې د هغه یو حیثیت دی د پاکستان په سطح او په انټرنیشنل لیول باندې دا څه دي دا څوک راغلي خدای شته دی که پېژنې بس دغه ګورو چې د ټرانسفارمر ته ولاړ یو شابه تصویرونه رالو بس هغه پکې پیلې پکې بدل کړي یاره موږ خو د دوی څه کارنامه ونه لیده لکه څنګه چې آفتاب خان کړي دي سکندر خان کړي دي څنګه کار دي دا وګورئ دا پول چې دی دا ټاټولو په سر تاسو به ګورئ ټول په دې لار ځای راځئ دا زموږ سکندر خان جوړ کړی دی خو چې کله حکومت تللی دی اوس هغوی وایي چې دا خو سکندر خان کړی دی دوی مونږ پې ولې دغه ولګو نوم خو پې دغه کېږي نو دا به هم که خیر مونږ کوو دا به هم دا سکندر خان کوي او انشاءالله ډېر زر هغه وخت را روان دی. زه د خپله طرفه دا کم ملګري چې مونږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو د آفتاب خان په قافله کې شامل شو دوی له زه مبارکي ورکوم د زړه د اخلاصه او انشاءالله دوی به خوشحاله په دې خپله فیصله باندې ځکه چې په دې پارټۍ کې د ورکر کم عزت دی دا په یو پارټۍ کې نشته زما عزت او انشاءالله تاسو به د آفتاب خان د سکندر خان دا پیغام کور په کور رسوئ ډېر زر انشاءالله را روان دی وخت را روان دی زمونږ بشري به انشاءالله ملي رهبر زمونږ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کوي سکندر حیات خان شیرپاؤ به کوي او د دې علاقې که تاسو نوم وایئ که نه څه کارونه یې هغه دوی ته پته وي اب انشاءالله کېږي که هغه د بجلی په مد کې دي که هغه روډ دی که هغه سکول دی که هغه ګیس دی که هر څه دي دا به انشاءالله کېږي. زه ډېره شکریه ادا کوم تاسو وطن پارٹی جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ سکندر حیات خان شیرپاؤ قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس نجیب خان صاحب پر سٹیج باندې موجود د قومی وطن پارٹی د صوبائی کونسل ممبر د صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہمایون خٹک صاحب د قومی وطن پارٹی د ضلع جنرل سیکرٹری مفتی افتخار صاحب د قومی وطن پارٹی د 56 حلقے چئیرمین جاوید حسین خان عنایت علی خان سلیم شاہ خان قادر خان لالا دلته کې موجود حلقې عہدیداران د ضلعي عہدیداران او خصوصاً د آبازو یونین کونسل چئیرمین او د هغوی ټولو کابینه او زما د زیارت کلي او د کالونۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپله ښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو زړه سبزلی خان سرتاج خان
عبدالحمید خان، علي اکبر خان او د هغوی په مشرۍ کې چې کوم ګڼ شمېر نن مشران او ځوانان موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ورله ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې قوم د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد کوو به او انشاءالله دا قوم به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ په مشرۍ کې د ترقۍ په لار روانو به. عزتمندو، د نورو خبرو نه مخکې د ټولو کې اول پرون یو افسوسناکه واقعه شوې ده. په مومندو کې په صافو کې د ماربل په یو کان کې چې کان راغورځېدلی دی او په هغې کې د ګڼ شمېر خلکو د وفات خبر دی. په هغې باندې مونږ د افسوس هم اظهار کوو، د هغوی د خاندانونو سره د اظهار یکجهتۍ اظهار هم کوو، دا مطالبه هم کوو چې په کار دی چې دغې خلکو حکومت چې دی د هغوی تپوس هم وکړي او د هغوی سره امداد هم وکړي. عزتمندو، که موږ وګورو نو د دې حکومت تقریبا 2.5 کاله پوره شو. دوی ما نه مخکې چې څنګه خټک صاحب وویې چې ډېرې دعوې کړې وې او ډېرې وعدې کړې وې او د خلکو یو تمه وته د نوې پاکستان جوړولو خبره هم کړې وه، د نوې نظام راوستلو خبره هم کړې وه، د مدینې ریاست جوړولو خبره هم د حکومت کې راتلو نه پسته وکړه. خو موږ په دې پوه نه شو چې هغه وعدې هغه دعوې چته لاړې. کوم وخت کې چې دوی ته حکومت ورکړی شو نو هغه وخت کې زمونږ مشر دا خبره کړې وه چې ډېر زر به تاسو ته د دوی حالات معلوم شي، ځکه چې سیاسي عمل نه چې څوک تېر شوي نه هغوی ته خو دا کار به ډېر اسان ښکاري، خو دا د هر چا د وس کار نه دی. نن که مونږ وګورو نو هغه ټولې خبرې همداسې پاتې شوي دي. که خارجه پالیسي ګورو نو نن دا حال دی چې هغه ملکونه چې په هره سخته کې به موږ سره ودرېدل، هغه اسلامي ملکونه چې چا په هره موقع کې زموږ مدد کړی دی، نن د سعودي په شانتې ملک هم موږ نه خفه دی. که بیا وګورو نو معاشي طور باندې په دې 2.5 کاله کې دې عمران خان به وی چې دې نه مخکې حکومتونو قرضې به ځکه اخیستلې چې هغوی کرپشن کوي. په دې 2.5 کاله کې ټولو کې زیاته تاریخي قرضه واخیستلې شوه. 11,000 اربه صرف په 2.5 کاله کې قرض واخیستلی شو. دې نه مخکې چې په تاریخ کې داسې نو شوې. اوس ته موږ تپوس کوو چې موږ ته خو نه ښکاري چې څه ډېرې لوی منصوبې شروع شوې، موږ ته خو نه ښکاري چې د خلکو څه مشکلاتو کې کمې راغې چې دا قرضې چته ولګېدې. عمران خان صاحب اوس ته د دې جواب راکړه. بیا که وګورو نو د 1 کروڑ د نوکرو خبره شوې وه. زموږ زیات ځوانان په دغې باندې هم دوکه کړی شوي. نن چې معاشي ماهرینو سره کښېنې
نو هغوی راته وایي چې دې 2.5 کالو کې چې کومې پالیسۍ دي حکومت اختیار کړې د هغې په نتیجه کې تقریبا 50 لکه خلک بېروزګار شو. بیا ګراني چې کوم د هر کس سره تعلق ساتي دې نه مخکې به هم ګراني راتله خو یو حد به مقرر شو دا به خلکو ته پته ولګېده چې یاره چیني 10 روپۍ ګران شو اوړه 10 روپۍ ګران شو. دې ځل خو داسې حکومت راغلی دی او د هغوی په نتیجه کې د هغوی د پالیسو په نتیجه کې داسې ګراني راغلې ده چې روزانه قیمتونه بدلېږي. نن چې اوړه په کم قیمت واخلی سبا راته په هغې قیمت باندې نه میلاویږي. نن چې چیني په کم قیمت واخلی سبا چیني راته په هغې قیمت نه میلاویږي. نن دوایانې حتی چې هغه په کم قیمت واخلی زما خیال د روزانه په بنیاد باندې د دوایانو قیمتونه هم بدلېږي. او چې ګورو نو د حکومت طرفه هېڅ قسمه په هغې باندې دغه نشته. بل ورځ یو وفاقي وزیر صاحب د وفاقي کابینې ته وویل چې یاره مونږ اقدامات اوچت کړل او چیني 2 روپۍ ارزانه کړه. بی چې کله تاسو راغلی وئ هغې وخت کې 55 روپۍ کیلو چیني وه اوس د 110 روپۍ او 112 روپۍ کې میلاویږي. په هغې کې که هغه 2 روپۍ تاسو کم هم کړل کومه کارنامه وکړه دا کم حد ته ورسېده. خو د مزې خبره دا ده چې کله یې وفاقي کابینې کې دا خبره وکړه دویمه ورځ بیا هغه 2 روپۍ بیا نور وخته. دا داسې حکومت دی چې کم ورځ دا وزیر اعظم صاحب وایي چې د دې شي ما نوټس واګېشتلو نو دویمه ورځ به ګورئ چې هغه به یا د غریب د وسه هغه شی بلکل ووتو. مونږ ستاسو په وساطت سره دې وزیر اعظم صاحب ته دا درخواست کوو د نور هېڅ شی نوټس مه اخله ځکه چې کم شي نوټس ته اخلې هغه بیا د غریب لپاره ګران شي نو خدای لپاره نور نوټس یې مه اخله. د مدینې ریاست خبره وه سیلابونه دا راغلل ټیک ته چې کراچۍ کې به یې ډېر نقصان کړي خو زمونږ په ملکنډ ډیویژن او په هزاره ډیویژن کې هم ډېر لوی نقصان شوی دی. آیا د مدینې د ریاست دا تقاضا نه وه چې کراچۍ لپاره خو 1100 اربه روپو پیکیج اناونس کېږي نو زمونږ د دې ملکنډ ډیویژن او د هزارې ډیویژن خلکو څه ګناه کړی ده د هغوی باندې خو هم دا تندر راغورځېدلی دی په هغوی باندې خو هم دا تکلیف راغلی دی دا مشکل راغلی دی د هغوی خو هم کورونه روان شوي دي د هغې تپوس نشته نو دا د کوم ځای د مدینې د ریاست بنیاد دی. نن وزیر اعظم صاحب سره چې خبره کوئ وایي چې یاره معیشت ما داسې ټیک کړو داسې زبردست طریقې سره روان شو. وزیر اعظم صاحب ستا په وزیر اعظم هاوس کې به هر څه پوره وي ستا ارد ګرد چې کوم خلک دي د هغوی به هر څه پوره وي دلته کې راشه دې زیارت کلي کې دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې دلته کې د هغوی څه مشکلاتو دي. نن د هغوی په مشکلاتو کې اضافه کېږي ګراني یو طرف ته لوډ شیډینګ بل طرف ته ترقیاتي عمل ودرېدل بل طرف ته که مونږ وګورو نو هېڅ قسمه دغه مونږ ته نه ښکاري چې حکومت موجود دی. نن همدغه وجه ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې لا 2 کاله تېر شوي نه دي د حکومت او خلک پرې دغه دي چې بی دې حکومت نه تمه ختمه شوې ده او په دې پوه دي چې دا حکومت مونږ مسایل نشي حل کولی. نن همدغه وجه ده چې د دې ملک د ګوټ ګوټ نه همدغه آواز اوچتېږي چې پکار دی چې دوباره انتخابات وشي او صحیح نمایندګان چې دی
هغه دې رامخکې شي چې د قوم خدمت وکړي شي د قوم مسایل حل کړی شي. عزتمندو بدقسمتۍ نه څنګه چې مشر دی هغه شانتې کشران هم څنګه چې وزیر اعظم دی همغه شانتې مینېګان دي او همغه شانتې ایم پي ګان هم زما خیال په دې دوه نیم کاله کې هغه زاړه کم زموږ سکیمونه یي که هغې باندې بورډ لګوي نو هغه به د هغوی نوې مونږ څه ونه لیدل چې زموږ د دې له چار سره وړي. هغه زاړه هم چې دی هغه هم مکمل کولی نه شي. زاړه سکیمونه هم چې دی همدغه شانتې پراته دي د هغې له هم پیسې نه شي وړلی. په داسې نمایندګانو باندې به مونږ څه کوو؟ مونږ خو که ووټ ورکوو یو نماینده لیږو اسمبلۍ ته نو هغه زمونږ وکیل یو هغه دې لپاره لیږو چې هغه به زمونږ مسایل حل کوي زمونږ د علاقې اواز به صحیح طریقې سره اوچتوي. مونږ اوس پرې دا ونه کتل چې زمونږ ایم این اے صاحب یا زمونږ ایم پي اے صاحب چې دی چې هغې په دې اسمبلۍ کې دا ویلي چې یاره زما حلقې سره دا زیاتې کېږي زما حلقې سره دا زیاتې کېږي. نن عزتمندو همدغه وجه ده چې د خلکو توجه چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ اړخته ده د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ اړخته ده او خلکو فرق محسوس کړی دی. که وګورئ دا تېر 2 میاشتو نه مسلسل د قومي وطن پارټۍ روزانه په بنیاد باندې شمولیتونه کېږي لګیا دي. دا د دې شي دې نه اندازه کېږي چې خلکو توجه زموږ طرف ته ده. انشاءالله مونږ ستاسو په وساطت سره ټولو پښتنو ته دا ویل غواړو چې قومي وطن پارټۍ به تاسو کلم نه مایوسه کوي. قومي وطن پارټي به د پښتنو د ترقۍ لپاره د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوي به او هر قسمه اواز به مونږ اوچتو. ترقي چې ده هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ سره تړلې ده. که مونږ نن وګورو د دې صوبې اهم مسلې چې دي ټول د جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ لاس سره حل شوي دي او د هغې طرف ته توجه وکړئ. نن که زموږ ضلع کې ګیس شته دلته کې رادننه شوي دي دا د جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ برکت دی. که دلته کې روډونو طرف ته مونږ وګورو د بجلو طرف ته مونږ وګورو د سکولونو طرف ته وګورو د هسپتالونو طرف ته وګورو کم شی به یادو. عزتمندو زمونږ تاسو ته دا خواست دی چې څنګه چې تاسو ته سبزیلي جي صاحب وویې چې صحیح ونه نالکول غواړي صحیح مشر چې دی د هغه لاس مضبوطول غواړي. راپاسئ د جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ لاس مضبوط کې مونږ تاسو ته دا تسلي راکوو چې انشاءالله ستاسو مسایل به مونږ حل کوو. زه یو ځل بیا نن چې کوم عزتمند مشران شامل شو موږ سره د هغوی مشکور یم. په دې پروګرام کې دا به زیاتې وي چې زه د عنایت علي خان او د سلیم شاه جي صاحب او د همایون خان نوم وانخلم چې دا د هغوی وساطت سره دا پروګرام طی شوی دی. دغه شانتې زما به تمه وي چې نور ملګري به هم لګیایي. ابازای یونین کونسل کې ملګرو کار شروع کړی دی. زما دا تمه ده چې دی کې به ډېر ښه شمولیتونه به کېږي به او دا به ثابتوو به چې دا یونین کونسل چې دی دا زموږ ګډ دی او انشاءالله همیشه به دا زموږ ګډ دی. بیا ستاسو ټولو مشرانو ستاسو ټولو ځوانانو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ له دا موقع راکړه. د کوم مینې او د اخلاص اظهار چې تاسو وکړو ستاسو دا مینه او ستاسو دا اخلاص به همیشه یاد ساتو. سبزیلي حاجي صاحب وویل چې یاره ما کټونه اچولي دا کټونه موږ ته په هر څه باندې منظور دي او ستاسو دا مینه چې دا موږ لپاره هر څه دی. ستاسو دا عزت چې کوم راکړی دا موږ لپاره هر څه دی. انشاءالله موږ به تاسو نه مایوسه کوو. انشاءالله د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد کوو. ډېره مهرباني.